موسی علیہ السلام یو ځل الله پاک ته وی یا الله وی ما ته ټول ګناهګار انسان وخیا یا الله ما ته ټول نافرمان انسان وخیا الله ورته وی لاړ شه پلانکی ځای کې پلانکی ټیم کې یو انسان ولاړ وي دغه ټول نافرمان انسان دی او دا د ټول ګناهګار انسان دی. موسی علیہ السلام راغی وی کته یو ځوان ولاړ دی ورته وکتل لکه مو د بس موسی علیہ السلام بیا دعا کوي و یا الله ما ته د ټول نیکمل انسان وخیا یا الله ما ته ټول پرهیزګار انسان وخیا یا الله چې کوم انسان ستانه زیات یریږي ما ته هغه انسان وخیا. موسی علیہ السلام ته الله پاک لاړ شه اے موسی پلانکی ځای کې یو انسان یو نوجوان ولاړی دغه زمات لري نږدې دی او دا د ټول نیکمل انسان دی. موسی علیہ السلام چې کله راغی وی کتل هغه نوجوان ولاړ دی. موسی علیہ السلام الله پاک ته یا الله تا ته اول مویل چې ما ته ټول نافرمانه کس وخیا نو دا نوجوان ولاړو یا الله ما ته وی چې ما ته ټول نیکمل انسان وخیا نو هغه نوجوان ولاړ دی لاول نافرمانه دوست چې کم دی تا د دیندارو رزق کې واچو دا ولی الله الله ورته فرمایل اے موسی ټیک دا ډیر زیات ګناهګار او ډیر نافرمان او ډیر شرابخور زناکارو او چې نن کله کور ته راغی نو خو دې ورته پیغور وکړو چې ستا د ګناه نه علاوه بل کار شته او که نشته دی و یا خبره پړه باندې واغشته او توبه ویستله نو چې کله یې توبه ویستله ما ورله ګناهونه په نیکو باندې بدل کړل لهذا الاول د ټولو ګناهګار انسان او اوس د ټولو د دیندار انسان وګرځېدو. الله پاک خو ډېر قدردان ذات دی. نو ګوره الله پاک معمولي عمل باندې انسان زندگی بدلوي معمولي توبه الله پاک ته ویستله لاړو سړي بزرګ ګرځېدو لهذا الله پاک توبه ایستل الله پاک ډېر قدردان ذات دی. یو ځل احنب ابن قیس د عمر فاروق سره ناست دی. عمر فاروق ته تپوس وکړو وایي تا نه تپوس کوم جاهل کس څوک دی؟ احنب ابن قیس ورته وویل جاهل کس هغه دی چې خپل د دنیا دپاره خپل آخرت خرابوي دنیا ګټي لیکن آخرت خرابوي. اوس چې غلا کې خو دنیا ګټي خو آخرت ته خرابېږي زنا کې دنیا کې لږه خوشحالي ملاویږي لیکن آخرت ته خرابېږي شوکه کې دنیا کې لگا پیدا ملاویږي لیکن آخرت ته خرابېږي پردې مال په زور باندې اخلي دنیا دې ښه کېږي آخرت ته خرابېږي. عمر فاروق ورته وویل ټیک ده جاهل خو دې ته وایي خو زه ته اجهل هم چې اجهل چا ته وایي اجهل د جاهل نه لږ ورخ وایي او دوه ګوتې. عمر فاروق ورته وویل اجهل هغه چا ته وایي چې د بل د دنیا لپاره خپل آخرت خرابوي. تاسو به کتلې مشران وایي ویل د باچا نه مه یېرېږه چمچې نه یېرېږه منشان به ساتلی یا په دکان کې چې کم دی سره سلمینان وي یا چې کم دی په چا سره اکثر نوکران لګیا وي نو هغه خان خبر هم ني مالک خبر هم ني او منشي ولې دروغ وایي لګیا د خپل لیک دپاره خپل آخرت خرابوي. دا خو په دې باندې شوي د په دې باندې ورکو او په خپل سر هم دا ته مال نه راکې نو د بل دنیا دپاره خپل آخرت خرابول دا د اجهل انسان کار دی. لهذا دنیا زندگی